بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قید يسرنا القرآن سبق نمبر 27 پیج نمبر 29. سبق دی د وقف معنا ولاړېدل، ټهراو کېدل. اصطلاح قرآن یا اصطلاح تجوید کې یعنی د الفاظ جملو مختلفو ځایونو باندې ولاړېدل، خو چونکې عربي زبان دی موږ پوهېږو نه، دې دپاره علم تجوید کې مختلف د وقف والا علامتونه یې وضع کړو. هغې چې خللو څه کوم علامات راشي بیا هغه ځای باندې څنګه وقف کول پکار دي، کوم ځای بیا ولاړېدل پکار دي. وقف کولو مختلف طریقې، مختلف علامات، لکه د ګول آیت ګړي ورکړې شوي دي، دې باندې وقف کول یعنې ولاړېدل پکار دي. یا دې نه علاوه لکه توی راغلي دي، دې ته وایي څه وقف مطلق. وقف مطلق یعنې د دې باندې هم څنګه ګړي باندې وقف کېدل دي، او همدې شانتې دې توی باندې څه وقف مطلق ورته وي، دې باندې هم وقف کول دي. جیم یعنې وقف جایز، دې ځای کې تا ته جایز ده، دې څه ته ولاړېږي که نه ولاړېږي. میم وقف لازم یعنې غږ میں لازم ولاړېدل دي. لا لم الف لا کوم لیکلی دی، دې مطلب دی چېرته کې دا راشي هغې بیا وقف نه کوې، هغې کې به سبق تړلی وي. نو د څو علامتونه ضروري کوم دي هغه مو ابتدایي ذکر کړو، نور وضاحت کېږي. لکه لاندې سکته والا کوم سبق دی، سکته مطلب دی سلوي لکه غوندې ولاړه کې، بیا هغه سبق مخکې جاري وساتې، بس غږ کې څه کمول زیاتول نشته. اما نور کوم د دې والا مختلف احکام دي، علامات یې هغه به بعد کې بیا ذکر کړو. دې سره سره نور هم وقف احکام شته دي، قاف دی، قف دی، صل دی، زی دی، صل دی. دې نه علاوه قف ارسي، دا کوم څه وقف والا مختلف علامتونه دي، دیو مختلف احکام دي، خو کوم ډېر ضروري دي هغه مې درته ذکر کړو. بیا احتیاطاً دوباره ذکر کوم چې د ګړي دی یا توی دی یا میم دی یا قف دی، قاف دی، دې باندې پکار دی انسان وقف وکړي، ولاړ شي. اور جیم مطلب دا دی چې غږ کې وقف جایز دی اور سبق جاری ساتل هم جایز دی. درته لام الف لا کوم لیکلی دی، د دې معنا او مطلب دا دی چې غږ کې وقف نه دی پکار، چې آیت دی لام الف لا چې ده کې راغلي وي هغه نه مخکې اور هغه د بعد کوم آیت یې دا خپله کې سره کې میلاو ویل پکار دي. ویلې چې غږ کې بیا معنا بدلېږي، څه وقف وکې غږ باندې چې ده کې لام الف لا لیکلي. راغله د سکته والا سبق، سکته یعنې چېرته کې دغه اردو غوندې شکل کې لیکلی شوي دا ټکي، نو غږ کې سلوي نه کټ کول، بس صرف لږ غوندې ولاړېدل، هغه سبق مخکې جاري ساتل، څه کمول زیاتول نه. لکه کاف لام زبر کل، لم الف زبر لا، با لام زبر بل، کله بل، ورپسې سکته ټکی لیکلی، را الف زبر را، نون زبر نه، کله بل، رانه، داسې لږ غوندې ولاړېدل. او همدې شان سره ورپسې بل لفظ کوم دی څه دا کله بل رانه، د دې طریقې سره مو ویل. ورپسې کوم دویم مثال کړی واو زبر وا، قاف یا زیرقی، لام زبر لا، وقیله، میم نون زبر من، وقیله من، را الف زبر را، قاف دو زیرقین، اوس موږ بیو وقیله من راقین. ورپسې بل مثال عین زرعی، واو الف زبر وا، جیم الف دو زبر جن، عوجن، قاف یا زبر قی یا زیریه، میم الف دو زبر من، عوجن، قیمه، داسې لږ غوندې سلوي ولاړول. میم میم زیر میم، میم را زبر مر، قاف زبر قا، دال زیر دی، نون الف زبر نه، میم مرقدنا، بیا لږ وقف، بیا هذا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.